السلام علیکم. زما نوم ډاکټر عبدالقیوم خان دی. زه په لیډي ریډینګ هسپتال کې د سکن وارډ کې ایز اسسټنټ پروفیسر کار کوم. زه نن تاسو ټایم اخلم یو څو ډېرې کامن خبرې زه تاسو سره کوم، سپیشلي د موسم لحاظ سره. ډېر زیات ماشومان، ډېر زیات زنانه او ډېر زیات هلکان موږ ته په او پی ډي کې راځي لکه سوځېدلو سره. څوک د ګرمو اوبو سره سوځېدلي دي، څوک چایو سره سوځېدلي دي، یا څوک هسې هیټر سره وسوځېږي. خو زه به دې سره یو څو شیونه نور هم ملاو کوم چې څوک خوږ شي، لکه وغورځېږي، یا چېرته اکسیډنټ وشي الله دې نه کړي، یا چېرته چې دی سپی وچیچي، یا چېرته داسې ځناور تاسو څوک وچیچي لکه پیشو م وچیچي، منګک هم وچیچي، یا بل څه شی تاسو وچیچي ځنګلي ځناور، نو تاسو به دې کې څه کار کوئ؟ لکه ظاهره خبره ده سړی خو هسپتال ته چې ځي نو ډېر وخت یې پکې، خو چې کور کې تاسو ته داسې واقعه خدای دې نه کړي، یا چېرته تاسو کوم ځای کې موقع باندې موجود یې، نو تاسو به څه کوئ؟ اول خو به زه دا وایم چې الله دې نه کړي که څوک وسوځېږي نو تاسو ظاهره خبره ده چې یا ماشوم یا څه کپړې مپړې چې څه شي یي که نه، هلته نه به هیټر، هلته نه به تاسو هغه ځای نه ماشوم یا هغه چې څوک هم یي هغه تاسو اخوا کوئ. دویم کار به تاسو دا وکړئ چې هلته وګورئ چې کوم چېرته وینه وینه خو نه راځي، که وینه راځي نو هغې باندې لږ زور وکړئ، ګوته پرې کېږدوئ یا څه کپړه پرې کېږدوئ نو هغه به بند شي ورسره. خو یوژولي سوځېدلو سره وینه مینه ډېره نه راځي. دویم کار به تاسو دا وکړئ که نه چې اوبو سره به ووینځئ، یخ اوبو سره، ټیک شوه. کم از کم یو 15 منټه چې کوم دی تاسو یخ اوبو سره ووینځئ، خو ډېر سولولو ضرورت نشته دی پکې. هغه ټایم کې تاسو کوشش وکړئ چې کم د اوبو سوري د کپړې والا کمپوننټس وي، لکه کپړه پکې پاتې شوي یا پکې بل څه تور سکوی پاتې شوي، نو هته ورو ورو اخوا کوئ. نو څونه ډېر چې تاسو اوبو سره دا زخم ووینځئ دونه به هغه ماشوم یا هغه مریض ته ډېره زیاته فایده وي. او دې نه علاوه چې کوم تاسو سره کور کې موجود یي د زخم والا کریم که در سره یي هغه پرې ولګوئ، یا ایبوبروفین چې کوم دی یا پیراسیټامول شربت یا ګولۍ چې هغه وله ورکړئ چې ماشوم یا کم مریض یې هغه زخم یې مطلب درد یې کم شي که نه. نو کوشش وکړئ چې هغې نه بعد بیا تاسو ډاکټر ته وښیئ، سپیشلي که پلاسټیک سرجن تاسو په اپروچ کړي یا سکن سپیشلیسټ تاسو په اپروچ کړي نو هغې ته وښیئ، دا به ډېره ښیي. هغه به وګوري چې یاره دې نه مخکې څه کول پکار دي. چې کله څوک وسوځېږي زموږ مقصد څه اول مقصد خو زموږ دا چې د ټیشو یا کومه غوښه ده دا نوره خرابه نه شي، او دویمه خبره دا ده چې کم مریض دی هغه زندگی لږ اسانه شي، درد یې کم شي، خوب وکړي. او دریم مقصد زمونږ دا دی چې هلته نشان جوړ نه شي، هلته په سوځېدلو نه بعد ډېر غټ نشانونه جوړېږي، هغه بیا ډېر پرابلمېټیک وي، هغه بیا نه ټیکېږي، نه لیزرو سره ټیکېږي، نه بیا مطلب ډېر زیات ریسورسز غواړي. نو مطلب دا دی چې خدای دې نه کړي څوک وسوځېږي، اول تاسو داسې کار وکړئ چې اوبو سره ووینځئ او د زخم کریم پرې ولګوئ، تاسو سره هر څه کور کې موجود دي. او دریم شی چې دی تاسو کور کې پیراسیټامول یا چې کوم ایبوبروفین کریم یا ګولۍ یا سوري د لوشن موجود دي نو هغه وله ورکړئ او ډاکټر نږدې ډاکټر ته وښیئ. نو عینه بعد چې کوم دی یاد ساتئ چې کوم وسوځېږي هغې باندې د ډیټولو اړولو ضرورت نشته، د سپیرټ نه اړئ او دا شي دا ګند ډېر شیونه به پرې نه لګوئ. خلک پیشنې دوی ولګوي دا چې کوم جنشن وایلټ ورته وایي، دا شیونه به بالکل هم پرې نه لګوئ. ټوټ پیسټ ټیک دی یخ دی خو لکه دونه زیاته فایده نشته. او بعضې خلک پرې خټې مټې بالکل نه، خټې نسوار دا به کله هم زخم باندې نه اچوئ. یاد ساتئ دا بالکل ځانو سره ولیکئ چې دا کار به کله هم نه کوئ. اوس دا د سوځېدلي والا خبرې شي. اوس تاسو ته یو څو خبرې کوم چې څوک وغورځېږي، خوږ شي، چاړې باندې خوږ شي، سپی وچیچي یا چېرته بل ځناور یې وچیچي، نو تاسو به هغه ټایم کې څه کوئ؟ اول خبره خو دا ده چې تاسو هغه وګورئ چې کوم ځای نه وینه راځي، چا یې څه شي سره هم خوږي نو هغې باندې لاس کېږدوئ. که تاسو سره هېڅ هم نه وي، که ټیشو در سره یا در سره رومال یا کپړې څه شي یا که هېڅ هم نه وي که نه ګوته په هغې باندې کېږدوئ، هېڅ هم مه کوئ، بس هلته ګوته پرې کېږدوئ. انشاءالله چې 2 منټو کې به هغه زخم چې کم دی وینه به ودرېږي. نو عینه بعد تاسو کوشش وکړئ، خدای دې نه کړي خو سپیشلي هغه خلکو ته زه دا وایم چې څوک سپي وچیچي، لیوني سپي یا ځناور وچیچي، نو تاسو به کم از کم 15 منټ چې کم دی هغه په دې نلکۍ لاندې اوبو سره ووینځئ. که نلکه نه وي خو لوټې سره واچوئ، خو هغه زخم به ډېر ووینځئ چې څونه ډېر تاسو ووینځئ. د WHO رپورټس مطابق چې کم خلک زخم سپیشلی د لیوني سپي والا هغه چې 15-20 منټه اوبو سره ووینځي نو 65% چانسز چې کم دی د بیماري هغې سره ختم شي. دا ډېر غټ اچیومنټ دی چې دا تاسو به وکړئ چې مطلب دی تاسو هغه د ځناور والا بالکل جراثیم ختم شي. یاد ساتئ چې کم ځناور غاښ تاسو مطلب تاسو وچیچي نو هغې نه تاسو ته بیماري چانسز وي. کوشش کوئ چې کم هم ځناور وي، چاهې منګکورې ولې نه وي، خو چې تاسو وچیچئ نو اوبو سره به یې خامخا وینځئ. هغې نه بعد بیا تاسو پورې کم نږدې هسپتال یې هلته لاړ شئ، ویکسین ټي ټي ویکسین یا چې کم مطلب بیا به هغه تاسو مطلب ډاکټر چې کم ناست هغه لوکل پروټوکول مطابق تاسو ته بیا هغه نوره دوایانې درکړي. همدغه شانتې که څوک خوږ شي هغه زخم هم وینځنو کې بد نشته دی چې څونه تاسو وینځئ وینه یو ځل بند شي بیا وینځئ نو بیا مطلب هغې نه بعد بیا ډاکټر ته وښیئ. دا خبره شوه. او بله خبره دا ده چې کله هم خدای دې نه کړي تاسو څوک بېهوشه کس وکتو، لکه لاره کې روان اکسیډنټ شوی دی یا کور کې څوک بجلي ونیولو راوغورځېدو یا داسې څوک بېهوشه یي که نه، تاسو یې ډاکټر ته بوځئ. نو کوشش کوئ چې هغې ته په خولې کې اوبه څه مه ورکوئ، اوبه مه ورکوئ، جوس مه ورکوئ، هېڅ هم مه ورکوئ.
کوشش وکړئ چې تاسو په یو طرف باندې واچوئ چې کم خولې باندې چې کمې اوبه وینئ لاندې مرۍ ته لاړې نشي نو سای نه بندېږي. زیاتر چې کم ډیث کېږي، زیاتر چې کم خلک مړه کېږي دې د وجې چې موږ یې سیده لاست کوو. ما ډېر خلک کتلي دي شربت وله ورکړي، چیني وله په خوله کې واچوي، جوس وله ورکړي. دا کار بالکل هم مه کوئ. دا داسې شیونه دي چې دا تاسو سره لوکلي مطلب کېږي. او بله خبره د بجلو والا چې څوک بجلی والا څوک ونیسي که نه نو کوشش کوئ په خټو کې پټولو باندې د اسم نه کېږي. تاسو کوشش کوئ چې هغه په سیډ باندې واچوئ. که تاسو سی پی آر یا تاسو به کتلي چې په لاس باندې خلک که مطلب بالکل هم سړی بېهوش نو کوشش وکړئ چې سی پی آر کا چاته ورځي ودي کي. سی پی آر مطلب سینې باندې زور ورله وکړي که نه چې مطلب پلس ریټ یې واپس راشي. او که نه بیا هم تاسو کوشش وکړئ چې که هېڅ هم نشئ کوئ نو زر نه زر سړی چې کوم دی تاسو هسپتال ته ورسوئ. نو په خټو کې خښولو چې کم مریض یو ځل بجلي کرنټ ورکړي که نه په خټو کې خښولو باندې نه رغېږي. یاد ساتئ داسې د ساینټیفیک د دې ایویډنس نشته دی. نو کوشش کوئ لږ شانتې تاسو د دې په باره کې ویډیو وګورئ، یوټیوب کې ویډیوز وګورئ. زموږ دا کم نصیحتونه دي یو بل ته تاسو دا وکړئ نو انشاءالله عامو خلکو ته به ډېره فایده وي. ستاسو د ټایم ډېره مهرباني او خوشحال اوسئ.